امام احمد ابن حنبل رحمه الله داغه د لور واده ده، لورې واده شوه، رخصتي وشوه. تاسو که خیال کړی دا د چمګاونډ ښځې د دې ناوې لیدو له راځي. شپه تېره شوه، سهار شه، ښځې راغلي دي، ناوې ګورو. خواښې لاړله او خپلې انګور ته یې ور وډبو چې بچیا بهر راوځه او د ګاونډ ښځې راغلي دي، ستا لیدوله تا لیدل غواړي. انګور د دننه نه آواز وکړو، خواښې مشوره ده که حکم دی؟ خواښې ورته ویل بچیا حکم نه دی، ته خو زموږ میلمنی، مشوره ده. خو د کلي ښځې راغلي د هغوی ارمان دی چې تا وګوري. مورې زه نشم راوتلی، زه تا ته انکار کوم، ما نه به نه خفه کېږې. بچیه څه وجه ده چې نشې راوتلی؟ د امام احمد ابن حنبل لور وی خپلې خواښې ته وی مورې ځکه نشم راوتلی چې زما پلار ټول عمر زما داسې تربیت کړی دی، زه په داسې حیا او پرده کې ساتلی یم چې زما تر نن تاریخه په هغه ښځه باندې نظر نه دی لګېدلی چې کومه ښځه د مونځ اهتمام نه کوي او کومه ښځه حیا او پردې سره ژوند نه تېروي. لہذا زما پلار به خبر شي، ما نه به زما پلار خفه شي چې زما په کور کې دې څومره د حیا ژوند کړی دی، او چې بل کور ته واده شوې نو ستا په هغه ښځو باندې نظر ولګېده. زه دې ښځو ته کتل نه غواړم.